अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को जिस तासा होस्ट किरण इसरार द खैबर सहरना और as always I am having an opportunity and privilege to be a part of this show with Sir Zaki. अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम अस्सलाम जी किरण सिंह तासु खई ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल. सिंह वीक कम सिंह तेरे how was your week? Sir, when you're talking about this week, no, गर्मी लगा शांत ज़्यादा शवेदा, and we find it difficult. We always plan to go on a vacation somewhere. हो problem जी दा दे ग्रानो कतुन को चे the hotel rates दुमरा हाई शवे दी the गलियात साइड ता the सवात साइड ता चे मुंगा अवल सोच को नु सर तासु से ख्याल दे सो को मुंगा बिल्कुल जी और अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को जमा तरफ नम लका किरण चिता सरा हर कलियो को तासु ता नो ډیر خسته خبره وکړي چې ویکیشنز ته چټیانو ته سیل ته د ارچا زړ کیږي خو مسله دا ده چې پیسې او وخت خوځه سړی به ورې چې ماشومان چټیانې دي هغه ملاو شي جی جی خو مسله دا ده دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې ګرانی دومره زیاته ده جی جی بالکل چې څومره ګیسټ هاوسز دي لا هوټلز دي دومره زیات ګران دي او په دې ورځو کې خو یو په درې شي داغي قیمت بالکل جی بالکل نو بیا ویکیشن څنګه پلان کوي سره سه خوان خو ویکیشن الګ کوي چې فیملی سره ټول فیملی ممبرز یو ځای شي یو کوسټر ټایپ بک کی ځانته ولار شي نو لک بجټ باندې هغه راشي خو هغه خلک چې نوی نوی واده کړي نو هغه خو پرایویسی غواړي غریبانو خو بس ګرانو کتون کو تاسو پته ملاګانې ماتې دي خو څوک یو بل خو خوشاله ساتي خزه به خوشاله ساتي چې نوی نوی واده کړي دي ماشومان ډېر ایکسایټډ کیږي سر نو ته هر څه سره سر بیا سیفټي پریکاشنز هم میټر کوي سر چې دا سه ایریا کې موږ गेस्ट हाउस या होटल बुकिंग कुछ अलग रिस्की है नहीं दोगुनो ने तरफ तई बाजार तरफ तई दा फर्स्ट एड फैसिलिटी वी वर के नो ढेर खबर है چې सोना ذهن तरावली چې ځان یو سکیور ماحول کې کو نو هغه امر پرایسز هاي کیږي جی نو ګران ګذر کو دي کې په خاص توګه باندې موږ اوس پروګرام نمخ کې خبره وکړه ما ویل چې یار زمونږ نارث چې ده هغه ته سویټزرلند اف ایست ویل کیږي نو هغه کې اوسه پورې لکه دا اوس روډز جوړ شو تر ماهوډنډ پورې یعنی دې نه مخکې روډز هم نو او دې سره ډېر فرق پرېوتی دی چې کله نه دا سوات ټنل جوړ شوی دی هغې سره ډېر فرق پرېوتی دی سفر کې ډېر کمی راغلی دی خو مسله اوس دلته دا ده چې ما دا یو سجیشن و چې که ګورمنټ خپل هوټلز خپل ګیسټ هاوسز ریسټ هاوسز جوړ کړي او خلکو له پکړې ورکړي خیر دی جی جی خو نیم قیمت باندې بالکل ټیک شو نو بیا هم ډیر ریونیو جنریټ کیږي بالکل چې دغه څه ده ولې چې فوډ خو مغه قیمت ده نور ارسه او مغه قیمت ده صرف د رهائش با جی جی لکه چې بل کس 20000 علی د کمرې نو دی 10000 علی 10000 نو خلکو ته ډیر زیات اسانه شي بالکل جی او بل سر زم د سټوډنټ پیکیجز د لک انټروډیوس کی لکه سیګه فورن کی سټوډنټان رواني نو هغه ته تقریبا آی ګس 70% اف ملاوي او جی زه خپل یو ځل په سټوډنټ پیکیج تلم ما ته جی ډیر ارزان پرې وته چې صرف سټوډنټ کارت وخلو ما ته 70% اف ملاو شو او جی نو دا سیزون شته دي خو موږ ته جی نالج نه کنه پورا دا جی زه تاسو یو خبر وکم چې کلا جی ټی ایس وکنه جی جی گورنمنٹ ټرانسپورت سروس بالکل نو هغه وخت کې سټوډنټ کارت به یوز کېدو او هغه ډیر ایزی و لکه فری و هغې دپاره بیا دا شو چې سټوډنټ کارت باندې هاف شو ټیک شو بیا ورپسې جی ټی ایس هم ختم شو نو دا فیسیلیټیز پاکستان کې هم وو د کے پی کې مو پېښور کې مو خو هغې نه پس اوس که تاسو ګورئ نو هر یو شی پرایویټایز کېږي بالکل دې پورې چې زموږ ایرلاینز هم پرایویټایز شو بالکل جی نو بینکس پرایویټایز شو نو دې کې بیا سټوډنټس ته او هغه خلک چې کم اهل دي د دې لا دې نه مستفید کېدل غواړي په خاص توګه باندې د ګورنمنټ فیسیلیټیز نه هغه بیا نشي کولی بالکل او نو دې دپاره ستاسو دا خبره چې ویکیشنز ته خو د هر چا زړه کېږي بالکل جی خو یاد ساتئ تاسو چې څومره ګندګي جوړوئ او مونږه که نه نو توبه خدایه چې څومره پلوشن مونږ هلته جوړوو بالکل جی دا خو هر څه لړه کوو بالکل جی که هغه جوس والا ډبي دي که کینز دي که هغه دي دا چپس والا هغه څه ورته وایي او ریپرز دي دا هر یو شی لړه کوو او مونږ دومره ګنده کړي دي هغه ځایونه که نه
چې تاسو سیف الملوک ته لاړ شئ، لیک سیف الملوک ته چې جھیل سیف الملوک ورته وایي، هغه ګوري هلته پریانې باور راتلي، اوس هغوی نه راځي. هغه وی چې موږ ویل چې دلته جنت دی شاید کنه، اوس هغه وتښتېدو ټول دا ډیران دی په دې چې زموږ منسټري اف انوایرمنټل کنټرول والا چې دا ټول وده دي سر، دا خبره ده سر. ایگزیکټلی. او وایلډ لایف والا هم زم پکار دی چې هغه په خاص توګه باندې باونډریز ولګوي، یو ځل بیا او ډېر پرومیننٹ ساينس دی ولګوي چې خلک هغه جنګلو ته نه ځي. ولې چې زه لاست ایئر چې کله زه هغې ته لاړم دا څه ورته وایي خدایا د هغې نه بره ایوبیه نه مخکې ډونګه ګلي ته چې لاړم نو هلته ګرانو کتونکو دا منکیز چې کوم وو هغې کې ډېر خطرناک منکیز هم وو، هغه روډ د پاسه ناست وو او خلکو نه به یې داسې شیزونه راښکه که نه او ډېر ماشومانو پسې بیا منډې مالې نو ماشومان به وتر شو. نو زه یارېدم مایله سنې لاندې لړی شي که نه، نو ځنګل دومره ولې چې دا ډینس دی چې هلته نه هر یو زناور خطرناک زناور راوړېدی شي. نو د هغې څه خاص ما ته باونډریز ښکاره نه شو سوای د هغه ګټې چې ایښې دي په هغې باندې د روډ په غاړه، او هغه هم ټرافیک دپاره دي. بالکل. او بل سر ما کتلی دا چیر لفټ چې جوړ دي که نه فور ټورسټ، هغه ما ته یاد دی آی واز ان ګریډ 1، هغه تر اوسه پورې لګېدلي دي او بالکل هغه رکشه ټکه 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 کوي، پکې بجلي هم لاړه شي. امیجن دي سم مرګ تېرېږي په یو ټورسټ باندې که نه چې دا زه په څه شي کې کېناستم بس ان لله و انا الیه راجعون به وایو، نور به څه وایو، شوق هم وي او دا مسلې مسایل هم شته دي. نو دا سره ما خبره ده چې انوایرمنټل کنټرول والا او ټوریزم منسټري والا چې کوم دي هغه د لږ چیک ساتي که نه، لکه مینټیننس باندې چیک ساتي او لږ شانته د پرایس کنټرول والا زموږ څه چل دی وکړي، خدای دې وکړي نو چې لږ شانته دا ریټس کم شي سر د هوټل. بالکل جی. او هلته هر یو شي ریټ چې کوم دی هغه ډبل دی. هغه صرف دا نه که دلته تاسو ته پراټا فار ایگزامپل که دلته پراټا تاسو په 10 روپۍ ملاویږي نو هلته په 30 روپۍ ملاویږي، که دلته په 30 ملاویږي نو هلته په 90-100 روپۍ یو پراټا، 150 روپۍ یو پراټا، 100 روپۍ یو چې सर 100 रुपए इज नथिंग, पर 250 बांधे जस्ट ऑल पर्स की चाय मिलती है। और वो जो पूछते भी हैं कि गाय वाली चाय चाहिए आपको, नो, देन आई आस्क फॉर द प्राइस, देन ही सेड वो 350 की, वो खुदाया पाक और दुमरा डिस्पोजेबल अंडा यो पस होता त पता स्टा हम दगा से 200 पूरी जी सर पराठे 300 यो अंडा नो ग्रानो के तुन को यो अंडा दुमरा ग्रान न नूर बाकी वो बुंगे द चाना सगी लो को लकay अंडा को हर जगह दी की खोड़ो ग्रान के दिल बकार नदी। हाँ यस डेफिनेटली इट्स अ हिली एरिया नो अगर ट्रांसपोर्टेशन जे कम खर्चा राजी अगर यो रुपए ज्यादा आली खैर दे लके एबटाबाद के कपल 10 रुपए हादर वालता दी 11 रुपए शी दुमरो खोना कने शी। हाँ जी बिल्कुल। नो आई थिंक दिस वाज a start and request from the government कि प्लीज टूरिस्ट बिया नजी का लोकली का अब्रॉड नाराजी खैर दागी को डॉलर दे पाउंड दे आगी को यूरो दागी फर्क दुमर न प्रूजी आगी का जी जी मुग द ढेर ज्यादा फर्क और बल सर जमुगा रिलीजन एक्सेस ना मुगा मने कई कहना चाहिए ईट इन बैलेंस and drink in balance, but the खुदा पाक he doesn't like excess. Anyways ग्रानो कतुन को खबरें बमदा सरा रवानी मुगा गेस्ट सरा रवानी, we are going on a very short break, stay with us. जी वेलकम बैक ग्रानो कतुन की वजबियात और सो हर कले ग्रानो कतुन को जमुगा स्टार्ट ढेर खुश हो और गर्मियाने ढेर ज्यादा दिहाड़ी हो इंसान सोच कई वेकेशंस ता पारा और माशुमान हम जिद कई अगी भाई जिससे के छुट्टियां ले शिमुंग बहेली एरियाज तब हो जाई ला सुवात ला मरी दा एरियाज ला चतरा लगी यादई चिमुंगा बोजी नो ऑटोमेटिकली दागिम हक जोड़ी की जागिम द नेचर दा नजारे उगोरी दा खिस्स जीव ना उगोरी वो मसला दा दे ची जुन खुरवान दे और जुन के बियादा से ढेर फील्ड्स जी चिपागे बानी मुंगा खबर या तरीको दा हिस्सा जमुंगा द गेस्ट वी द मिलमनुई औनन ढेर तकड़ा गेस्ट रागली जी और सुख जी मुंग सर respected Madam Saima Jafri da chikam yo advocate da or respected Sir Fahad Dej who is an entrepreneur. So let's start a chit chat with them sir. जी बिल्कुल ग्रान कुतुन को entrepreneurship chikam de agadumra आसान न दे. Being an entrepreneur you have to start a startup भी कना
هغه کې تاسو ریسک هم ګورئ بالکل. هغه کې هر څه ازیوم کوئ تاسو ریسک ازمپشنز راځي بیا هغه کې اټومیټیکلی تاسو به یو نوې سٹارټ علي داسې چې هغه نور نه مختلف وي او وړوکی کیپټل نه به سٹارټ کوئ ضروري نه چې تاسو کروڑوں نه سٹارټ وکړئ غریب انسان 50,000 نه 1 लाख نه سٹارټ کولی شي او هغې نه پس د هغې د کامیابۍ انحصار صرف او صرف ستاسو په محنت وي هغې کې تاسو سره نور څوک مدد نه کوي ها والنټرلی که تاسو سره څوک کوي دیټس ا ډفرنٹ سټوري انټرپرنورشپ ګرانو کتونکو چې دنیا کې کله شروع شو او سٹارټ اپس چې کله راله میدان ته او پاکستان کې ورې چې 65% نه زیات یوت دی دلته خو ټول نه زیات ضرورت و او دلته سٹارټ اپس ولې چې انامپلایمنٹ ډیر زیات دی نو انټرپرنورشپ is the only way. Zabardast. But you have to look for the opportunities as well, keeping in mind 4 C's of a market, 4 P's of market. Exactly. These things matter a lot when you are in an entrepreneurial line, sir. Exactly. No gran katunga 4 P's kam yaudi ji. Price, product, promotion, and people. Fawad, yes. How you started, yaar? السلام علیکم د ټول ناول خو ځکه چې ډېر ډېر مننه تاسو مې هم ډېر ډېر مننه Thank you. زمانو You're فواد ده ها او زه داسې فیملی ساينس سره چې پای کې د انټرپرنورشپ لفظ هم څوک نه پېژني باندې نه ډېر زما فیملی بیک ګراوند ټول زیاتره ګورنمنټ امپلایز زما خپل ور زما تر زما ولې په سعودي کې وي ما بیک ګراوند انجینرینګ کې 2014 کې ما د یوټی نه میکاټرانس انجینرینګ چې کله کاو واو نو پنځم سمستر کې ځکه چې ما ته پته ورغله چې this thing is not for me انجینرینګ زما کار نه دی زما بچپن نه پته لګي شوق دا چې زه څه کاروبار وکم څه بزنس وکم څه غوښنه خلکو سره کینم پاسه ما خبرې اترې وکم په دې کمیونټي کې او وکل شي په ما کې راشي ٹھیک شو ډېر لانګ سټوري د پای کې زما د مور د دوه ډېر غټ اثر دی په دې سپیسیفیک چیز کې خو په 2015 کې یو انو نمبر نه ما په کال هغه چراش انټرویو دستا په اسلام آباد کې انو فرست زما انټرویو د ژوندۍ او چې زلاړم نو په هغه انټرویو کې آی واز کمپلیټلی هیک یو ګنټه پریزنټیشن پریزنټیشن کې ماته په سمجھ کې سره نه لګ بای کې یو خبره ټرینر وکړه چې یاره کدل تاسو کارو کوي تاسو د میاشتې چې د 2-3 لک روپیا وګټه په وخت کې 10,000 روپیا زما په دماغ کې نه چې 10,000 روپیا هم څو ګټلې شي بیکاز فرش ګریجویټ پاري غشي کنه او بیا په 2014-15 کې په ټیکنالوژي دونه ایڈوانس نه و دا هغه ځای زما په ایمان کې سپاک راغی چې نه this is possible او زما مور ماته دعا کړې چې بچي الله دې قابل کړي چې 2-3 لک روپیا د میاشتې ګټي ماشاءالله to cut the story short ځکه چې ما مهنت شروع کړ خو د سیلز والا فیلډ نو په سیلز کې خو زما د بیسیم نه معلوم نو 3 کاله داسې رګړه چې والله موږ جواب کړلې خو الحمدلله هغه کې زم کم ټریننګ وشو کم پریکټیسز مونږ نه وکړل په 3 کاله هم پیسې ونه ګټلې بیا تاسو وخت یو ډېر خوري خبره وکړه چې ګرمي دا ماشومان په چکر مکرو باندې ما دې چکر سره ډېر غټ شوق او په 2020 کې ما پارت ټایم خپل یو کمپنی کولا وکړه ټوریزم ایکسپلورفای دا غي پروموشن کوم بټ اني هاو زما پارت ټایم سټیل زما پارت ټایم بزنس دی ګډ او نو زموږ چونکه په مانیفیسټیشن خبره کو په دې مرڅو خبره نه کوي نو دا پارت ټایم بزنس نه لته زما ټول سلسله روانه کړه خو هغه په بیک باندې 15 کاله مهنت یو سټرګل د کور طرف نه یو تا نه تاسو ډېر خوري دا خبره ایکسپلین کړه چې انټرپرنورشپ آسان نه دی او انفورچونټلی په نن سبا سوسایټي کې ډېر زیات خلک glorify کوي نه د پکار سره ریالیټیز پکار دي even you go through your family as well like تاسو خپل family life هم سفر کوي په دې کې you have to travel you have to explore look forward for the opportunities it's not easy صرف دا خبره د یو مشر تاسو کول چې بچی ته ګټه کله کې لکه دا به کله شروع کیږي کنه او تاسو کې already 15 میاشتې تیری کړي کنه because هغه اول خو بیلانس کول بیا غي نه پس ګټه شروع کیږي کال پس خبره ټولو کې مخکې زموږ خلک کوي جی دا it must have been very difficult دا بالکل د ځکه چې اصل کې زموږ ماشاءالله په دې کې کې کوم سټارټ اپ سیستم له پروموټ کیږي لګیا دی کله سټارټ اپ ورلد زرات له ما فارچونټلی جاب کړو زموږ د 15 کنټریز اورسیز چې کوم پاکستانیان دي دا یو کمیونټي و جمپ سٹارټ پاکستان په نوم باندې کوم زبیری صاحب زماده شي استاد دی چې ډېر په جارو ډېر په فخر سره یادوم انټرپرنورشپ ما ټول لغنه د کړه د وسم د کوم سټوډنټ یم یو اس اے کې هغه شیکاګو کې ها نو جاب ځکه چې ما دا غسر کا خو کار په مخبل کا تنخوا مې دا غستا اب ما ډېر فخر کوي الحمدلله اوس ماشاءالله نو هغه انوایرنمنت خو مزوري دی انټرپرنورشپ پر هغه انوایرنمنت په کار کوم چې ستا وایبز میچ کیږي کوم چې ستا مایند دا سره میچ کیږي فرست ثینګ
Exactly. سیکنډلی انټرپرنورشپ و چې زه انټرپرنور جوړ شم نو زه به ډېرې پیسې وګټم او زه به یو کامیاب شم ها جوړېدی شي خو فیلیر ریټ پکې سر دی 98%. Definitely, په yes. سلو کې میم 98 سټارټ اپس فیل کیږي د هغې ریزنز څه دي د هغې ریزنز ډېر بیسیک دي خو هغې طرف ته څوک فوکس نه کوي. بالکل. ما په خپل انټرپرنورشپ جرني کې چې کوم د سلو سټارټ اپس فیل دي ریزن څه دي؟ فرست لیک اف کلیئرټي lack of clarity چې کله start هغې ته کوي. exactly نه چې You must be clear. Absolutely یو clear. جاپانیز کنسپټ دی تاسو به کتلی ایکیګای کنسپټ وایي وټ از یور پرپز ټو رای چې تاسو سهار د کټ نه راپاسې که نو ستاسو پرپز څه دی نو زه ډېر داسې په دې 15 میاشتو کې ما 22 چې کوم یونیورسټیز دي په دې کې مې دا سیشنز وکړل ټریننګ والا دا زما دویم پروجیکټ دی نو ما صرف دغه سټوډنټس د پوسټ کوم چې کریم سټوډنټس دي ځکه چې کوم چې کیریئر ته راوځي ما یې تاسو څه کول غواړئ تاسو یقین ومنئ په سلو کې اکثر زما سره پرته ده په سلو کې 92% خلکو ته نشته پته. Exactly. ګرانو کتونکو دې دپاره زه به تاسو ته یو ریکمنډ کوم کورین شو ده ډراما ده په نیټفلکس باندې سټارټ اپس هغه ضرور وګورئ. اټس بریلیانټ لکه تاسو ته پته ولګي چې یاره سټارټ اپ څه شی دی لا انټرپرنورشپ څه شی دی لکه تاسو چې کله سټارټ اپ الی لا ریسک الی نو هغه وخت کې ستاسو مایند کې څه څه پکار دی او دا کامیابی دومره اسانه نه ده. राजू जी अस्सलाम वालेकुम मिस जाफरी. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ठीक ठाक अगेन वेलकम टू द शो. बिल्कुल, थैंक यू सो मच और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू वंस अगेन इनवाइटेड मी इन दिस प्रीशियस प्रोग्राम. ولې یو فیمیل ته ښه پته وي چې یاره دا کوېشن ډېرو فیمیلز نه شوی دی خو یو فیمیل ته چې پته وي اینډ اټ از ناٹ ګډ چې یو فیمیل په دې د وجې نه چې یاره دا د میل ډومینیټډ سوسایټي ده بالکل او هغې د وجې نه هغه یو پروفیشن نه چوز کوي. نه چوز کوي. ټیک شوه. زه یم چې مس جعفري هلته څنګه راغله؟ शौक की वजह से आई हूँ شوق because my grandfather was a lawyer. माशाल्लाह. Or having this all seen in my mind and all life I've seen of them. And such a ma discussion kedel bya such a dagi clientage or such a kise be ma khpal wale se na me aur idel bya no you shock develop show which kala they feel ke after theory after getting degree kala she they feel taral no mat andazo shu che na this is not the life only inside the house. There is a lot of life and a lot of tasks outside the house which is very tough. Some ځکه چې مونږ KPK or especially بیا پېښور 410 داسې ټایپ کلاینټیج سره ډیل کوو او څوک چې کور نه راځي عموم د هغې ذهن کې یو فیمیل لایر نه راځي نو هغه میل لایر دپاره راځي او چې څوک چې دلته ورته ویلیبل نو ټولو نه مخکې ورته میل لایر ویلکم کوي. They are convenient, being criminal, being civil litigant, being even family cases. So, KPK being a female lawyer, survival, in fact, till day, it's very tough. You're very right. Very although right. being 20 years back, if I go, ډېر ټف و موږ سره درې څلور ډېر قابل نامې وې میډم جسټس مسرت هلالي مسرت هلالي صاحب نو زبردست شي واز د رول ماډل ایٹ دیٹ ټایم فار اس او بیا میډم نیلم دوا هغه ټایم کې ډېر کمپیټنټ او ډېر اکټیو وه بیا هغې سره میډم پروین الله وبخي او یو فخر النساء میډم وه دا ټول موږ دپاره داسې و چې یو هغه کینډل نی چې بس یو مشعل رائے ہے کہ بس اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے نو سٹارٹ واغشتو الحمدللہ فیملی میں سپورٹ وو بیا اسپیشلی سسرالیانو ډېر سپورټ وو ځکه چې ستاسو چېرته سروایول وي او کور ته راځئ او سلسل ایکسپلینیشن ورکړي او د کور کې چې کم ټاسک ستاسو دپاره پروت یو کم ډومestic پالیټکس هغه سره ګلوبه کول سسرالیانو سپورټ نن سبا بالکل جی ښځو دپاره نه سړو دپاره هم ډېر او که نه دا موږ د شرمه نه وایو خو نن ما کلیرلی وویلي تاسو بریک والی اوکې ګرانو کتونکو ډېر امپورټنټ ډسکشنز به مونږ کیری کوو مخکې مونږ سره اوسئ stay with us we will be right back
जी वेलकम बैक ग्राउंड गुतन को ब्यूटीफुल डिस्कशन ना द्वाड़ो सर ढेर खिस्ता डिस्कशन रवान दे को ब्रेक दौरान के किरण से तपोस को वक्तो साइमा जाफरी ना जी मैं साइमा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफ़ी मुद्दत से आ रहा है पश्तो खता से पोए गई ना करना वो पुख्तो दा वक्ती जी जी इंग्लिश वेला योर टू फोल्ड क्वेश्चन द जमाम योर वर्क प्लेस हैरेसमेंट पांदे चे जमगा फीमेल्स और मेल्स तम दा इशू भी करना चे पखपल यूजी की कार कई अगई तब फॉर नो रीजन टॉर्चर मिलावेगी और द्वेम जी दा सोशल मीडिया जमाना दा खलक रिलेशनशिप्स जोड़े लकान जी ने के दोस्तियां ने के पिक्चर्स जी लीक आउट की पर्सनल करना चे कम अगई ता इवन दा से कपल जी चे वादा मी अगई म्यूबल पदे तरीके थ्रेटन कई न द दे ब्लैकमेलिंग द पारा तासो जहन के सर आजी दा यो क्राइम दे ता होता उस तम पता था To make somebody's life difficult, it is a crime. क्योंकि आप 24 घंटे एक बंदे को टॉर्चर करते रहे 24 घंटे क्या कि 24 मिनट भी उसको टॉर्चर करें, दिस इज अ क्राइम. आप उसका सर्वाइवल क्योंकि जब आप एक लम्हा भी किसी चीज से टॉर्चर होते हैं तो वो एक लम्हा नहीं होता, उसके पीछे फिर आपका एक हफ्ता, फिर आपको यू बिकम अ साइको फॉर दैट. तो एक इंसान की जो फिजिकली अपीयरेंस है वो एक अलग चीज़ है, बट जो उसकी इंटरनल अपीयरेंस है उसके अपने साथ, उसके रूह के साथ और उसके जो जिस्म के साथ जो मिलाप है वो डिस्टर्ब हो जाता है. एक जहनी हम आहंगी उसके जिस्मानी तौर पे उसके साथ नहीं आती, वो अपने प्रोफेशन पे फोकस नहीं कर सकता, वो अपने सर्वाइवल पे फोकस नहीं कर सकता, फैमिली पे फोकस नहीं कर सकता. इट्स अ ह्यूज क्राइम. और अगर इस हीनियस क्राइम को डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में साइबर क्राइम और साइबर क्राइम के थ्रू हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बट द पर्सन हु इज इफेक्टिव मस्ट बी encouraged, must be bold, must be brilliant. कम अज कम एफआईआर खुदियो की कना ले एफआईए तो खुद राशि Exactly. मैम साइमा अगी यो खबर ने यरी गया था उसता खपता था چې دا به ډیسکلوز شي او زمونږه لور ده او د دې به ژوند تباه شي، ایون که زویم وي د دې به ژوند تباه شي، داسې پیرنټس ته به څه وایي؟ سر دا خو یو ایکسپیکټ دی که نه چې وکټم به هغه شي ایکسپوز به شي هغه به یو ځل وشي. ټیک ده، خو وکټم که دا आवाज نه اوچتوي نو بیا به څوک کوي؟ बिल्कुल जी. ګواه صوت مودی چست والا حساب به خو ایکسپوزیشن سره هغه کرمینل بم ایکسپوز شي. اگر نور سوسائٹی اور نور هغه سیټینګ پلیس یا وټ ایور هغه پروفیشن کم از کم دونه هغه ته یو थ्रो बैक पकार दा چې دا سزا ورته ملو شي. کم از کم پولیس سټیشن ته عدالت ته لګي شانتي دی کیو خوري نو دوی ته پته ولګي چې نن سبا دا الکان ماشومان یا جنکه دا دونه بیوسه نه دي، قانون دونه بیوسه نه دی چې به دې سره څه چل کوا هغه بستا خیری. اکثر جی انون نمبر نه زمغه خو ای عمر شو دلتا شو بس انون نمبر نه به یو میسج راشي السلام علیکم هاي سینګه تو موږ په غیم سوچ کې پروزو کنه چې دا بسو کی و دې نه پیژندم یو نو هغه می بي سو زوړ فرند دی او هغه دې انداز کې وی چې الکه و دې نه پیژندم خو دلته بیکاز اټس ا میسج we become psycho. و دې نه پیژندم نو موږ یا الله خیر. जी जी बिल्कुल. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जकी भाई, कैसे हैं? कैसे नदीम फ्रॉम लॉस वेगस अमेरिका सर. जी मुझे पता था आप कॉल करेंगे. कैसर भाई कैसे आप? ठीक ठाक? बिल्कुल हैरियत से. मैं हर ट्यूसडे को वेट कर रहा होता हूँ कि मैं आपको देखूं जकी भाई. इट्स बीन अ प्लेजर ऑलवेज जी, जब भी आप कॉल करते हैं और इतनी प्यारी बातें करते हैं आप. सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. वी आर पाकिस्तानी, आई लव टू कॉल ऑल द टाइम, बट मुझे नहीं पता कि आप ट्यूसडे के अलावा भी किसी शो पे आते हैं तो मैं उस दिन भी कर दिया करूँ. जी मंडे एंड ट्यूसडे. Sir, inshallah, I will call every Monday and Tuesday to you. Thank you so much, कैसर भाई. Sir, I have a question with Miss Saima कि जो लोग बैरून मुल्क मुकीम है अमेरिका में, जैसे मैं हूँ, मेरा एक केस लगा हुआ है पाकिस्तान में या किसी का, तो वो किस तरह उसको अप्रोच करें जबकि वो गला कह रहे हैं कि पावर ऑफ टॉर नहीं होनी चाहिए. So I need this kind of information, sir. ओके कैसर भाई, अल्लाह आपको हर परेशानी से बचाए. और पूछते हम साइमा से जी. जी साइमा ये दा खुरिश्ते डेर भी आगा मसला दा ना जी पाकिस्तान के परसू कोल गाड़ी नो एम्बेसी ना बखपल वकालतनामा बा टेस्ट की अपल अटारनी बा अल्तना पॉइंट कई
چې کم یو وکیل دی ودرول غواړي دا ټول کار به امبیسي نه کیږي ځکه چې کم مخالف پارټي ده هغه خو به راځي او وایي چې زی دا سړی خو دلته موجود نه دی نو هاو کین یو پرسو فار دیٹ پرسن هو از ناٹ ان دی پاکستان نو امبیسي په تھرو کم چې هغې کم سټیټ کې اوسیږي د هغې امبیسي په تھرو دی خپل وکالتنامه به ټیسټ کوي یا اټارني به ټیسټ کوي نو هغې نه پس به دی واپس همدغه کنسرن کورټ ته به لیږي او دا ما خیال کې چې هغه ځینې بیا ډېر ایکسپنسیو هم پرېوځي که نه دی ته په دې چې زموږ لارډس خو ډېر آی پریفر کې دا په خپله راشي او په خپله اټینډنس دی وکړي دا دونه ګران پرېوځي نو ډاؤٹ آو یعنی اٹس لائک ٹاکنگ اباؤٹ ان ملینز ایگزیکٹلی तो कैसर भाई जैसे मैम ने कहा आपने दोबारा जरा उर्दू में बता दें कैसर भाई को कैसर साहब अगर आपने पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कोई केस आपके परसू करवाना है किसी वकील के थ्रू तो उसका आपने बाकायदा वकालतनामा वहाँ की एम्बेसी के ज़रिए अटेस्ट करवाना है और उसको यहाँ पे पाकिस्तान की अदालत में प्रेजेंट करवा के जो भी वकील है उनके नाम का आपने अटॉर्नी भेज देना है जबरदस्त जी खा फवाद ना बस तब उसकी स्पेसिफिकली چې څومره پیسو نه سٹارټ نه جی چې کوم سجا داسې جی سر اټونومس باډیز شته چې تاسو ته یعنی یو انټرپرینور ته سٹارټ کې داسې فنډینګ وکړي دا اس ام ایز وغیرہ شو سټیټ بینک اف پاکستان شو څه سپورټ پلاویږي ځکه صاحب تاسو وخت ډېر خوري خبره وکړه چې څو کاله مخکې تاسو په خپل لاس باندې 25 لک روپۍ تقسیم کړي د ګورنمنت طرف نه بالکل فار ان انټرپرینور زما پکا بیلیف دا دی او دا زه نه یم دا په دنیا کې چې کوم $1 billion انډسټریز والا اونرز د هغې وایي for business you don't need money okay initially, that's right? very nice business لپاره actually entrepreneurship is the solution to solve a problem اوس ډېر خلک بیا چې کوم دی وایي چې یاره دې لپاره خو پیسې پکار دي ما به هم داسې پرسي وکړی چې دې لپاره خو پیسې پکار دي دې لپاره خو چې کرنټلی ما خپله کله جرني سټارټ کړه زما چې ایکسپلورفای کوم ده اګین د مې سره ډسکس کوم اګری کوم چې passion نه دی passion this is the only thing چې کله ته passionate یې که نه که ته پیسې هم نه میلاوي کنه you work په انیشیلی کې تاسو فوکس چې په کار دی نو هغه پرابلم په کار چې هغه پرابلم ته په کومه طریقه سره سالو کولی شئ اف یو ډونټ هیو منی او دا دې ځای پاور دی دا دیسی پاور دا پیسې بیا راځي د کم سورس نه راځي هغه به ته په خپله باندې حیران شې سر زبردست ګرانټس موږ ته میلاو شي ډېر ایزي منی دی رایټ هغه موږ وخورو تاسو په خپله باندې ایکسپریمنټ کړی دی خو چې کله تاسو اکثر د نن سبا د ایکوسیسټمز کې وایي که نه وایي چیز انویسټرز زموږ مایند سیټ چې کوم ډایرکټ آتر ته شفټ شي بالکل انسټیډ اف دیس بالکل داسې انجل انویسټمنټ شته ما سره انجل انویسټمنټ شوی دی خو انیشیلی هغه انجل انویسټرز ته غواړي ټرسټ ته دونه کار وکړه یو 50-100 کلاینټس داسې پیدا کړه چې هغه ستا سروس الریډي انیشیل سروس دی ورکوټه سروس دی چې هغه وایي که تاسو لږ غونډې کې د هغې ډېر موجود وي ټیک شوه نو ته به وګورې په پاکستان کې اوس ماشاءالله زموږ په کیپې کې خپل ایشین بینک یو ډېر ښه فنډ راوستی دی KPC ډرایوز فنډ ایم ساینس یونیورسټي څونه چې انکوبیشن سنټرز دي NIC BIC څونه زموږ چیمبرز دي دا ټول هغې ایجوکیشن پارټنرز دي د هغې چې کوم فارم دی آی ایم 100% شور زموږ چې کوم KP سټارټ اپس دي هغه د هغې فارم نشي فیل کولی دا ډایله ماله سر نو څه به کوي بیا یو ماشوم کې پیشن هم شته دی جی بالکل رائٹ بالکل بالکل اس کې کې پیشن دی هغه سٹارټ کول غواړي خو شي کین ناٹ فیل د فارم نو بیا به څه کوي Again, تاسو نه خبره سوري تاسو خبره کټ کوم دا ان امپلویمنت ریشو ډیر زیات دی پاکستان کې کنه نو کله دا سټوډنټس لکه تاسو خپل خبرو کې چې 5th سیمستر کې تاسو ذهن ته ایډیا راغی چې this is not right for me نو دې کې فیملی سونه سپورټ دی او یو انټرپرینور چې تاسو کله جوړ شي اکنامک سټیبلیټی کې سونه پرسنټ رول پلی کوي انټرپرینورشپ چې که تاسو وګورئ نو دا خو د GDP یو ډېر اهم رول دی جی جی زموږ پاکستان از فل اف پرابلمز رایټ ځکه وایي که موږ داسې ګورو مسلې دي نو دا کار دی د انټرپرینورز to solve these problems او د دې کې بې انتها پیسه که پیسه تاسو فوکس کوئ خو فور انټرپرینورشپ منی از ناٹ ان اسپیکټ چې کوم ویلیو کریشن دی که نه پیسې تا ته میلاویږي د هغې په ډبل ټرپل ایون 10 ټایمز تا ته میلاویږي ګران ګدونکو دا یاد ساتي چې انټرپرینورشپ چې کوم دی هغه کمیونټي دپاره دی نو چې کمیونټي دپاره کوم یو شی وي نو تاسو خدمت جذبوي او پیشن وي هغې کې ځکه تاسو ته کریټیو آیډیاز راځي لکه فار ایگزامپل تاسو خپله ایریا صفا کول شروع کړه او تاسو هغې نه هېڅ بینیفټ خو ډېر لوی دی خو لکه د پیسو هغه خبره کوم سسټینیبل ماډل تاسو کوئ تاسو یو داسې ماډل جوړ کو چې هغه ایریا کې هر یو ګلی کې یو الګ تاسو وټاکلو هغې ته ویلې چې بچې
सिर्फ शापरे रागोंडा हुआ नोर अर्स प्रेदा फॉर एग्जांपल नो ऑटोमेटिकली one fine day you will get a sponsorship for that چې بچې زه پکې انویسټ کوم او دا کار جاری ساتم نو اٹ ول گرو تاسو پته جی چې زموږه آی ایم ساينسز والا ینګسټرز یو دوه لګانو او هغه سٹارټ وکړو د ډیلیوري سرویسز او دا غي دوه لګانو د وجنا نن په خبر کې کې پی کې ډیلیوري سرویس دومره زیات شوی دی ایگزیکٹلی چې هر یو کور کې نه خیبر ایجنسی کې خلک پیټزا راوړي نو that was their model or thinking or community service نیمه شپه پورې به سبق ویلې هغې به ویلې یار موږ به له خوراک څوک راکوي امي موده ده کوره موده ده هر څوک وده دي نو they said okay let's start with this په دې کې بل یو پوینټ اډ کول غواړم میم یوازې انټرپرنورشپ نه سر که تاسو اني فیلډ ته ځئ که نه نو څنګه چې میم صاحب وایي چې تاسو پیشن او تاسو کلیرټي وي پیشن تاسو اټ کیپس یو ګوینګ تاسو باندې بهر ډول راځي دا کوم خپل قرآن هم سړي صرف 3 آیتونه دي چې دا انټرپرنورشپ او دا ایکوسیستم او دا مینیفیسټیشن ډېر په احسن طریقې سره ایکسپلین کوي نو لایف د انټرپرنور هم ډېر ایزي دی ډېر آسان دی خو موږ ته صرف هغه بیسکس پته ولګي هغه موږ ایگزیکیوټ کړو ښه کیرن یو خبرې باندې زه نه پوهېدم د husband and wife کې نن سبا مسلې ډېرې زیاتې دي بالکل جی ډیر زیات تاسو ته پته چې فیملی کیسز با اول نش برابرو په کې پی کې بالکل جی او نن سبا هر یو کور کې دا مسله ده یوازې خاون طلاق نه ورکوي ښځې ډېرې زیاتې خلالي لګیا دی نن جی سبا جی بالکل په دې به هم خبرې کوو آفټر ا شارټ بریک جی دومره ښایسته میوزیک و داسې لګي لکه چې مارکو پولو کې ناست یم او بریکفسټ کوم ګرانو کتونکو ویلکم باک او موږ انټرپرنورشپ خبرې خو کولې خو ورسره زموږ ژوند چې تړلی دی هغه یو کور او د انسان کور کې چې کله ریلیکس وي که نه ټینشن ورته کور کې نه جوړیږي نو بهر هغه په خپله وده کوي که هغه ښځه او که خاوند وي ولې چې نن سبا خو دواړو دپاره جاب ضروري دي جابز از ماست هغې نه بغیر خو د ژوند ګاډی نه چلیږي جی جی بالکل یعنې په یو ټیر پنچر به بیا ګرځي او هغه ډېره ګرانه شوه نن سبا دومره ګراني ده تھینکس ټو اور پولیټیشنز ماشاءالله چې خپل جیبونه ډکوي لګیا دی او موږ غریبان هم دغسې پرېښي وو جی بالکل او خیر اني هاو خو د دې کور کې چې کوم ټینشن کریټ بالکل جی کیږي د هغې وجوهات او بیا هغه دومره حده پورې لاړ شي چې هغه فیملی کیسز چې کوم راځي لا هسبینډ ډایورس ورکوي لا ښځه خلالي خلالي د هغې وجوهات ورې چې نن سبا ډېر زیات شوي جی جی بالکل شوډ بی لیٹس جی سائمہ जी अच्छा मैम बताइए मुझे अक्सर ये जो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं पसंद की शादियाँ होती हैं लेकिन डाइवोर्स तक बहुत जल्दी बात आ जाती है मेरी एक जानने वाली है उनके बीच में शक का मैटर बहुत ज़्यादा था और एक ये बात भी हो सकती है कि कंपटीशन का मसला भी आ जाता है यानी कभी कभी एक बंदा इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स में चला जाता है कि ये बंदी तो बड़ी हाई फाई है या वो बंदा हाई फाई है मेरा शौहर तो इन चीज़ों का कितना रोल है मैम यानी और शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी आप खा क्या रहे हो आप किधर जा रहे हो किस वक्त क्या कर रहे हो इन चीज़ों का कितना यानी इन फैक्टर्स का कितना रोल है असल में ये हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है कि हमने जो मर्द है उसको एक कमाने वाला फिगर रखा हुआ है जी जी उसको हमने डिपेंडेंट रखा हुआ है वो हम उसकी तरफ देखते हैं हमारी उम्मीदें हैं हम जब छोटे होते हैं तब हम अपने बाप को देखते हैं या अपने जितने सोर्सेज हैं हमारी आमदन के उनको देखते हैं फिर उनकी मानते हैं फिर उनको फॉलो करते हैं फिर उनके चाहे वो फैसले घर में सही होते हैं गलत होते हैं आप बेटे हैं भाई हैं बहन हैं आप सब उनको ओबे करते हैं फिर उसके बाद जब आपकी ज़िंदगी में एक औरत आती है वो किसी और माहौल से आई है उसके माहौल में मेरे ख्याल में अगर वहाँ पे ऊंची आवाज़ में बात करना बुरा नहीं होगा उसके माहौल में कजन्स के साथ बैठना बुरा नहीं होगा वो एक टोटली डिफरेंट माहौल से आई है आपने अपनी माँ को एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर में देखा है तो ये जब दो चीज़ों का इम्तजाज होता है या दो चीज़ें जब आपके सामने डिफरेंट कैरेक्टर्स की आ जाती हैं
तो आप जिधर पले हुए हैं, जिसकी गोद में आपने आंख खोली है, वो आपको हाई वैल्यूज की लगती है। वहां पे औरतों में दोनों में कोई मसला नहीं है, जी जी वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा वैल्यूज में, चूंकि आपने उधर आंख खोली है, आपकी तरबियत उधर हुई है, तो आपको वो बिल्कुल हाई वैल्यूज वाली लगती है। बिल्कुल। फिर आप उसको कोशिश करते हैं कि ये हमारे माहौल में ढल जाए। कुछ लोग कोशिश इतनी नहीं करते, रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पेशेंस के साथ, अपनी वाइफ के साथ, सर्वाइवल के साथ उसको टाइम देते हैं। ये नाजरीन बरकी रो फेल हो जाने के बायस हमें सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। आइए सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ दिल पे से मत मुनक़ता लीजिएगा, हुआ। दिल पे मत लीजिएगा, हम कहीं नहीं भाग रहे, बर्दाश्त कीजिए हमें। नौकरानों को तुमको वजूहात हम कहते हैं चिंता द दुमर ज़ियात द तलाक शरा और द खुला शरा ज़ियात अशवा पर ख़ास तौर पर हमारे ज़मीन पुख्तून सोसाइटी के पी के दा वले साइमा वजूहात को डीर दी खो मेन ज़्यात वजूहात से दी। सबसे बड़ी टोल ना मेन रीजन चिदा फाइनेंस सोर्सेस निश्ता। When a male cannot support his family financially, then demand of everything is need of the house. ज़ाहिर खबर है। लका का खज़ता सुतवई चीज़ी कोर के दानिश्ता दा गे पर्सनल नीड ना दा چې ماشومان دي کور کې واړه مشران دي نو هغې دا نیډز دی خوراک یو بیسک نیډ دی هغې دپاره ته غوړي به روړې غنم به روړې کور کې چوله به بلې هر یو شی هغې سره ریلیټډ ده او چې موږ سوسایټي د اوسو نو دا ټول څیزونه به موږ یو داسې کیمفلاج کې ټایم تېرو چې موږ ټول نفسیاتي یو چې غنم ته لاړ شي نو هغه ګرانه ده چې غوړو له لاړ شي هغه ګرانه ده چې تیلو له لاړ شي هغه ګرانه ده نو چې ستا بیسک کم چې الله پاک درل چې دی نه خو ته بهر وتې نه شي بیسک نیسیسټیز چې تاسو بالکل دا یو ځناور نیډم ده دا یو انسان نیډم ده چې جاندار نو ته به خوراک کې او ځناور خو زه ډیرانو کې مخفل هغه وزري زګ چرته نه چرته تلاش کی خو انسان خو پاک صاف او لکه اوس زمیم چې جنت نه راغلی دی نو هغې سره خو دا سیزونه خو بیا ګورنمنټ زمونږ سورسز نشته بیا ګورنمنټ څه پلانینګ نشته بیا هغې نه پس دا ټول سیزونه چې کوم یو کور کې راشي نو فرستریشن جوړ شي. ګران کتونکو یو خبره یاد ساتئ کرن سایما ان فواد تاسو نه هم زه تپوس کول غواړم چې کور کې یو پلار چې دی که نه جي هغه ډېر سخت وخت تېروي. پلار اکثر مور ډیفینیټلی مور نازمه هستي په دې پوره دنیا کې نشته ده موږ منو خو پلار چې کومه سختي تېروي که نه هغه تاسو برداشت هغه تاسو سوچ کولی هم نشي بچې او هغه ښځو ته هم زه وایم چې کور کې هاوس وایفز دي. یو پلار چې کله کور نه بهر وځي او هغه چې کم ډپریشن او ټینشن انگزایټي پینکس فیس کوي هغه تاسو ته نشته پته. بهر چې کمې آفس کې د کار په ځای کې چې څه ټینشنز هغه ته ملاویږي او کور ته هغه شپې راشي او په خندا باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا یو ډېر عظیم انسان کار دی. دا عام خلک نشي کولی عام وګړی په دې باندې سوچ نشي ماشومان خو بالکل په دې باندې نه پوهیږي او پکار ده چې ښځې پوه شي هاوس وایفز. جګړې ولې کیږي شک اوس شک څنګه پیدا کیږي د هغې ډېره اسانه طریقه ده چې تاسو خپلې ښځې بیزي کوي. बिल्कुल जी خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے چې هغه د کور کار وکړي که نه خو عادت شوي یو ګنټه کې دننه نغار سو وکړي ماشومان لاړ شي سکول ته هغې نه بس بیا د هغې کار څه دی लगाई बुझाई बैक बाइटिंग अंता सो फोन अगर जस्ट कॉल ओ फलाना क्या हुआ अमेरिका में बैठी हूँ कि घरों पे फोन नहीं करेंगी पाकिस्तान में जरा अपडेट तो देना ये बड़े मसले से बने हुए हैं. व्हाट्सएप नन सबा اول خو بجی تاسو ته خپته انټیریور سټی کې مونږ اوسېدلی چې کړکۍ کې बहुत درې دي مخامخ به پړوس میں درې دا او لګیا بشي तेरा خوان ته اس طرح ته तेरा خوان اس طرح ته तेरा अच्छा ته मेरा خوان اس طرح نو بس هغه نه پس به شک شروع شو جی. نو ګرانو کتونکو دا یاد ساتي چې تاسو اغیم بیزی کوي او دا د نیډ اف د ډیم دی چې اغیم کار کوي बिल्कुल چې اغي هم ایجوکیشن پوره ملاویږي جنہ کوتا
نو اتوماتیکلی یې به کار کوي او دا ټولې مسالې به حل شي. ریزنز امریکا کې هم دا ریزنز دي 90% نه زیات ډایورس ریشو هغه ورځ ما کتل نو فیسبوک د وجې نه شوي دي ډایورس. نو دا سوشل میډیا چې کومه ده لا واتس اپ چې ده دا هم ډېر غټ پرابلم دی. که تاسو یو وجه وښوله چې هغه پیسه ده ټیک شوه د پیسو کمې دی او ضرورت زیات دي ټیک شوه. بله داسې کومه وجه چې تاسو ته ښکاري مین چې د هغه خلک ترې لږ اجتناب وکړي؟ पैसा बुनियादी वजह ده. पहला वजह نه ده، बुनियादी वजह هم دا ده ځکه چې کور کې فرستریشن نو زمم کا سړی او کا خزی هغه کړکې کولاوي لازمي ٹھیک ده چې بهر ورته ریلیکسیشن ملاويږي نو ریلیشن ډیولپ شي نو ډیولپمنٹ اف دیٹ ریلیشن ایشوز بیا کور تم راځي نو ایشوز مین التنه شروع کیږي چې چرته ایکسپوز شي چې once he or she exposed نو definitely بیا گزاره نشته. خو اگر هغه کړکۍ که د خپلې ښځې نه زیاته خطرناکې وي بیا به څه کوئ؟ دا خو بیا شاکس آفټر شاکس دي که نه هر یو سایکالوجسټ وایي have a window for yourself که نه نو هغه وینډو که ښځې نه هم زیاته خطرناکې بیا یو کال والو جی जी बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. हेलो वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया. वालेकुम अस्सलाम. दुआ बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ और आप लोग माशाल्लाह बहुत गुड लुक लग रहे हैं दोनों गॉम्बलूज लग रहे हैं. चल रहा है. शुक्रिया और मैं बहुत बहुत. सुबह भी देख रही हूँ जब स्टार्ट हो है मैंने कहा जरा चल जाए तो काफी देर मतलब आधा थोड़ा सा रह गया मैंने कहा कॉल कर ही हूँ बड़ा सब्र कर लिया मैंने. माशाल्लाह. दुआ बहन आजकल घरों का सबसे बड़ा मसला लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ में. साइमा साहब ने भी यही पूछा. आप बताइए क्या वजूहात है? आप तो बहुत गहरी नजर रखती हैं इस पे. हाय हाय कुछ ना पूछे. आपका झगड़ा किस चीज पे होता है दुआ बहन? नहीं मैं तो इस टॉपिक छाड़ी दो तुसी मेरे घर दे मामले से मैं इस टॉपिक पे गाली नहीं करा रही. मेरा जेड़ा ना हस्बैंड ओ मौलाना है मैं उससे गाली नहीं करना. ठीक है चलो किसी और का बता दे कि कोई नजदीकी हो नाम ना ले लेकिन वो ये बात है ना कि मुस्कुराने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो. हाँ. टॉपिक छाड़ दो तुसी सारा मूड खराब हो जाना मेरा. ठीक है ठीक. चंचल चुलबुली हंसने गाने वाली हाँ खुशियां बिखेरने वाली किथे और सड़ियल हर वक्त कब्रिस्तान दे फरिश्तियां दे मौत दी गल्लां करन वाला जिथे बंदा बैठा हो ते फतवे जारी कर देंदा होवे. मैं वो बातें नहीं करना पसंद करती. मुझे वो ठीक है ठीक है दुआ बहन सही बात है. ठीक है हाँ कोई मसला नहीं. जिंदगी का नाम है. नमाज़ें मैं भी पढ़ती हूँ 5 वक्त की कसम से रोजे भी रखती हूँ लेकिन वो जो उसकी ख्यालात है ना अल्लाह तो बस मैं वो नहीं. अच्छा रकी भाई ये बताएं जी कि वो जो आपका मीना जी का तो कोई तो शुरू करो ना यार. रात से जो आप करते थे वो कभी तो कोई तो नया शुरू करे ना. अब क्यों अलग अलग हो गया है? हम अलग अलग नहीं हुए जी लेकिन मीना शम्स के दूसरे दिन होते हैं मेरे ये होते हैं. इंशाल्लाह K2 पे बहुत जल्दी हम शो शुरू करेंगे जैसे आप जबरदस्त शो देखा करती थी. बिल्कुल करे ना कोई तो करे प्रोग्राम का. दो में किसी नहीं कर रहे हो मैं बहुत वेट करना चाह रही हूँ. मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा. इंशाल्लाह करेंगे जी करेंगे प्रॉमिस. थैंक यू सो मच दुआ बहन. अच्छा जी दुआ زمونږ د ډومبه ورځ نه ډیره غټه فین دا کالر دا او زمونږ پښتو پروګرامونه لاشیز ان لاهور او داسې خور ده زمونږ چې د پښتو مینواله ده چې پښتو او کېټو باندې د اردو پروګرامز کو ګوري خو د پښتو هم ګوري نو لکه دیم چې څنګه خبرو کو دل جلی ده دام ټول حل خو ویلې ना बताते हुए भी बता दिया. जी जी साइमा जी تاسو نه یو two folded questions अब भगवान जी ने हमसे तपोस होगा अब हम को जी मुझे خپل बिजनेस स्टार्ट करो वो बहुत छट गया गरीब.
د مسلو حل پکار دی جی جی میډم تاسو ته نورمالي کوم ټایپ اف خزو کیسز زیات راځي نمبر 1 دا او بل دا غیرت څومره رول پلی کوي د یو فیمیل یا د میل په لایف ډسټروي کولو کې غیرت او جی غیرت مین شیز خو همدغه دی ښه غیرت is I think it's a spark of emotion. جی بالکل आप अपने गुस्से को अगर गैरत का नाम दे देते हैं, this is all thing. ऐसे लोगों को फिर काउंसलिंग की जरूरत होती है या नहीं? बहुत. जी जी लेकिन जो काउंसलिंग करते हैं फिर उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है. बिल्कुल जी ऐसा ही होता है क्योंकि गैरत के नाम पे बहुत घर तबाह हो बहुत चुके हैं बहुत बहुत घर हमारा तबाह हो तो चुके हैं। केपी, फिर अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान, इन दो जो हमारी प्रोविंसेस हैं ये गैरत के नाम पे बहुत जहालत affected है जहालत बहुत है। बड़ी बहुत इफेक्टेड है. जी जी आप औरत यहाँ पे ना मूव कर सकती है, बात करना तो दरकुजा, और अपनी सोच का इजहार अगर वो इस तरह करे जैसे मेल करता है तो यकीन करें रोजाना ही पता नहीं कितनी औरतें कहाँ कहाँ पड़ी आपको बिल्कुल, मिलेंगी. बिल्कुल। एग्जैक्टली और ګرانو کتونکو ښځې چې دي هغه ټول د کور کارم کوي ماشومان هم سنبالي سکول ته واستوي دومره رالوي کی ورسره بیا د خاوند هم دومره خیال ساتي هغه هم آفس ته ولا الله ته نه لکه هغه هم آفس ته واستوي بیا هغې نه پس بیا ناشته تیار که بیا لنچ تیاری بیا هغې نه پس ډینر تیاری اوفو لوښي وینځل کپړې وینځل څه څه به تاسو ته وایم جي د هغې کارونه اړو ختمیږي نه. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څو خبرې کې د کم ځي نه زکی صاحب حکیم دادا خبرې کوم دي د ملکان نه. او زړګیا څنګه یاسین بھائی ټیک ټاک خیر دی سر تاسو خیر الحمدلله. څه به ویل غواړي یاسین بھائی؟ جی دا زه خو تکتاو دا پروګرام په ډېر مزیدار دی او د زکی صاحب کله تاسو ته وایي په تاسو وایي چې نمبر یې جوړه خو تاسو پروګرامونه ماشاءالله ډېر برابر را روان دي. مننه جی مننه ډېره مننه. خو د دې دغه په حساب کې خو جی دوه درې خبرې کومه جی جی یو کو لکه کوم دا جګړې مګړې دا کوم چې په کور کې دا فسادات راځي کنه جی نو دا زموږ د علم کمزوري ده بېشکه یو خدا ده جی په خوا باندې کار ولا دا چې زموږ خرچې خپلې خرچې ډېرې سیوا کړې دي. بالکل مخکې باندې کومه یو پاو مټۍ راوړه په اختر کې بس هغه ختمه شوه خبره ختمه و چې ما مېلمه راشي نو مټۍ به ورسره جدا کېږي او دغه به ورسره جدا کېږي او چرګ به ورته جدا دغه کوي دا ځان نه موږ د وچې دا دغه جوړ کړي دي نو هغه خو په خپله شی ګران دی. دلته د ماشومانو پیسونه دلته یا تاسو ماشاءالله په دې ټي باندې دا ښکلې ښکلې جامې ښایې نو هغه زموږ نه کور والا غواړي خویندې نه غواړي لوڼه نه غواړي دا کیره ډېرې ګرانې جوړې جي زه خو مغه بس ښه کنه جی. دویم نمبر خبره دا ده چې زموږ په هغه دغه باندې موږ عمل پکار دی په هغه دغه چې کوم زموږ د دغه سره د خپل ژوند سره اوس لکه تاسو وایئ چې یاره ښځه چې نوکري ورسره کوي نو دغه به نو ټیک ده چې ښځه ورسره نوکري کوي نو ښځه به کالج ته تلي هغه به وړو ته هلته سبق وښولي مازغه به یې وله خراب کړي سړی به تللی نوکرۍ له هغه نه به هلته خپل باس وله مازغه خراب کړي چې دواړه کور ته راشي په جګړه شي یو بل نه مازغه خراب کی خبره ختمه شوه. نو اوس لکه خبره خو دا ده چې لکه دا ضروري خو نه ده چې دا ښځه سړي به دې نوکري وکړي او بیا اوس واړم پخوا خو زه چې هغه به ناسته وم په کور کې یا به یې قرآن سبق وي یا به یې دغه کوم. اوس یو بل مصیبت دا دی چې دغه دی دا څه ورته وایي موبایل دی نو موبایل په ټوله ورځ هغه دلته په کور کې لګوي دا یو شی ګوري دا بل شی ګوري هغه سړی هلته نوکري وکړي هغه چې راشي د نوکرۍ نه ستړي دا د موبایل نه ستړي بس د ټکه د هغه یو اوبه ونه راخیستي یا نه او جګړه جوړه شي. ډېره مننه ډېره ښایسته خبره تاسو وکړه ډېره ښایسته خبره تاسو وکړه. ګرانو کتونکو وایف لا یو ښځه په ما باندې ډېره زیاته ګرانه د ښځې ذات په ما ډېر ګران دی. مورم ده خورم ده لورم ده ښایست وګورئ د دې ماشاءالله د دې رشتو دومره ښایسته رشتې دي ده
خو چې موږ پې پوه شو تاسو یقین وکړئ د دې رشتو تاسو عزت یو ځل وکئ نو کله بم هغې تاسو مخالفت نه کوي او دویمه خبره دا ده چې په خاص توګه باندې دا د کور کې چې اړې ګړې راځي که نه د دې ختمول اسانه ده هغه داسې ده چې یو کس ته صبر وکړي یو دې که زیاته خبره کوي بل دې چوپ شي بالکل هغه که زیاته خبره کوي دا دې چوپ شي بس دس از د اونلی وی یو بریک کلو ګرانو کتونکو چې راشو نو تاسو ته به نارنجان ښایو هغه به کوم ځای ښیو سر بهر په ونه کې دلې دي لکه چې وی نارنجانو تا نارنجان څومره زبردست شی دی او چې بالکل وایټامین سي پکې ښه ډېر دی ښه ډېر ښه ډېر دی د یرکان نم ساتي او زکام نه آفټر بریک جی ویلکم بیک ګرانو کتونکو موږ سره ډېر ښه مېلمانه ناست دي موږ ډېر ښه ګپ شپ روانو موږ غواړو چې تاسو موږ ته ډېر ښه ریسپانس راکوئ تھرو کالز راکوئ زموږ شو ګورئ ښه فیډبیک راکوئ په دې چې ستاسو فیډبیک په تھرو موږ ته پته چلي چې موږ مخکینی ګیسټ کم یو انوایټ کړو او ستاسو ډېرې مسلې حل کېږي په دې باندې ډېرې خویندې په کورونو کې داسې ناستې دي سپیشلي زموږ KPK کلچر کې چې هغوی سوال کول غواړي ایون اوورسیز پاکستانیز دا میډل ایسټ طرف ته که نه چې سوال کول غواړي خو هغوی ته فریډم اف سپیچ نشته دی نو هغې حوالې سره به موږ خپل ډسکشن کنټینیو کوو خو دا نارنجو مربا به را څنګه جوړی هغه خو بچي موږ جوړه خو ډېره اسانه خبره ده نارنجانو چلکه بویل کوي او په شیره کې خشته کوي خبره ختمه فائدې ګورو او ګورو چې حسن علي شاه صاحب څه وایي فبأي آلاء ربكما تكذبان और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे बेशका रब कायनात पमंगा ढेर मेहरबाना रहीम और करीम बे खो इंसान ढेर नाशुक्रा और बदबख्त बे चे अल्लाह पाक द नेमतुनो कदर न कई हसे खो बेशमेरा नेमतुनो पर नजर राजी खो नन पर नारिंजानो दा फिल्म रिपोर्ट लग पर गौर फिकर वो गोरा हर काल पर पूरा मुल्क बशमूल खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेखवर के द नारिंजानो बूटी दुमरा डखकारी चे द इंसान स्तरगी पे मारशी नारंज یو داسې نعمت دی چې په ګڼ شمېر خوراکونو کې استعمالیږي او موږ ترې خوندونه اخلو یو زمانه وه چې په هر یو کور کې زنانو د نارنجانو مربا په خپل لاس تیارول او غرمه روټۍ نه پس خو د کور هر یو کس به دا مربا خوړل ضروري ګڼل که کچالان وي او که کرښې او چولې سلاد وي که چپل کباب او ریته چې تر څو په دې نارنج نه یې نچوړي کړي نو خوند به یې ترسکون نه وي नारंज कुदरती सरका हम दा केमिकल न पाक और एंटी कोलेस्ट्रॉल तबीबानो वैन दा چې دا نارنج جوس تاسو په اوبو کې ورګټ کې او روزانه 2 وخت کسکې نو تاسو په بدن کې فالتو چربي هم ختمي دومره فائدمن او یونیک نعمت بد مرغه هر کال په لکو تعداد کې منګ پستر وړاندې ضایع کیږي خو بده بابلا نه خو وکمندانو او نه منګه کفران نعمت نه کولو د پاره خپل مذهبي او قومي فرض پورا کړل فبأي آلاء ربكما تكذبان کیمرامین سردار علي سرا حسن علي شاه ABT خیبر پیښور رانه غدرګو زبردست رپورټ مخکې با غریبي او مفلسي وا هر یو کس با هغه چلکی ویم نه ورزولې دا لوګانو چلکی ویم په خولې او هغه ټیسټ چې څومره زبر پته بکی چې پخې کې افغانیان ډېر زیات خوري سر دومره خوند کوي د الوګانو چلکې چې ته په طبخي باندې پخېږي که نه جی جی موږ خو به د مفلسۍ او غریبۍ نه خوړې سر مه کوئ موږ خو ډېر رچ خلک یو when it comes to vegetable او داسې نارنجانو مربا مې جوړه کا نو چې کله بس نه و نو بیا به هغې سره هم روټۍ خوړله دومره زبردست نو داسې هر یو انسان چې دی او د هغې فایده ډېره زیاته شوه چې نارنجو مربو په خوراک دا دی مونږ دومره ینګ پاتې شو له خیره سره نو زه تاسو ته یم چې یو کال والی हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक ठाक बंधु से बात कर रही हूँ दुनिया
जी जी दुनिया सिंह तासु वेलकम टू द शो। थैंक यू सबको सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। खत बनिसे की खबर कौन है जी? आप बनू में बात कर सकती है, पश्तो में बनू की जो अपनी पश्तो है। पश्तो बनू बनू की खबर को आओ कन्नड़ी ख्वान कही कना। हाँ मावे जी नहीं मौजू में उकर मियाँ बीवी तालुकात जदीद माँ ना के अकल को मुताबिक दाद چې پنځه څلور څیزونه منګه بالکل خیر کړو بلکې په شامې کړو هغه دا دي چې اول خو خپل دین نه چې دی هغه نه دی موضوع کا ومنډې وه روژه ونیسه هغې د تقدس خیال مه ساته د هغې نه بعد محبت ختم شو دا ټول ارټیفیشل او فیک هر څه لګیا دي ټوله توجه مې موبایل ته شوه په هغه کې هر څه تلاش کوو یو میاں بیوی به په یو کمره کې ناست وي او دوی به هغه اخوا لګی دی به دخوا لګی د هغې نه عزت ختم شو قدر ختم شو دا څیزونه چې ختم شي که نه نو ځکه چې اسلام ښځې ته چې کوم حقوق ورکړي دي خپل ځای کې ډېر زیات دي او چې کوم د سړي دي په خپل ځای خو دلته اوس یو مقابله شوه زه وایم چې نه زه خو مړه د فلاني ګریډ یم یا ما دومره تعلیم کړی دی یا د خان لور یم زه د تا سره برابر نه خپل خاوند ته ګورم چې تا نه لږ داسې دپاره یم بیا د جاب هغه خلک چې ښځې نه کار هم والي جاب هم پکوي پیسې هم ونه والي دا بلکل زه درته پوینټ آوټ کوی شم چې اوس چې رشته راځي نو وایم به چې نوکره ده څومره تنخوا ده اوس خلک اوس داسې وایي بالکل نه زما د پیسې سره واده کوې د هغه شي عزت څه شو هغه شي محبت څه شو هغه شي هغه قدر څه شو بالکل دا څیزونه چې دي که نه اولینی اسلامیک پوینټ اف ویو سره دا ځکه الله پاک لږ د ښځه داسې کړې ده چې بیا خو به ده ما نه پړک وباسله ما به ده نه وباسله لږ برداشت ختم شو والدین مخکې ختم شو پخوا به زمونږ یې چې کوم زامن به راغلل د پلار په مخ کې به داسې ولاړو چې سرونه به یې لاندې اوس پلار ورته چې جی بیټا هغه داسې یا کور نه ټوله مشره مې الټه کړه بالکل فریاد کوو خو په حل یې نه پوهېږو ځکه چې یو بل ته توجه نه ورکوو کوټري نشته اول ځان ته وکړه عمر بن عبدالعزیز په شان ځان ته وکړه چې خلیفه خو یې کړمه خو زه خو د بنو امیہ نه تعلق دا خو شهید خاندان دی ښځې ته وې فاطمه تمہاری جهیز 40 اونٹوں پہ ہے میں تو جمع کروں گا خود سے میں نے سٹارٹ لینا ہے هغې وویل چې سړی مې داسې کوي خاوند مې کوي ورځه جمع کا داسې به کوې سیلف کاونسلینګ او د معاشرې او انا به ختمي ښځه خاوند دواړه به انا ختمي بالکل انا دغه ده که نه چې ته ما باندې پیسې ګټې او ټوله ورځ ستړې راشم او هغې نه بعد مې ډبهیم او هغه کله په ما باندې فکري هم کس کوي څوک به کور نوره بنګان به داسې به وي چې پکه ده توره ده فلان ده ډینګړې ده خو تا راوړی مسلې خپله خو پسې نه یې راغلی که نه بالکل دا سرونه دي چې هغه یو بیا چې قدر او برداشت تھینک یو جی تھینک یو ډیر خسته کال کوي تاسو دنیا تھینک یو سو مچ جی چې کلم خبرې کوي او د غیرت په نامه باندې قتل هغه تاسو وختي خبرو کا ټول نه غټ جهالت زموږ په معاشره کې دغه ده چې غیرت په نامه باندې راولي هغه سلور گواهان کنه چا کله دا تاسو کړه ده الله تبارک وتعالى کلیئرلی ویلي چې گواهان راولي شهادت بسوک ور کوي دا خو نه ده چې بسوک وي او تلاړ شي خزه اولی لا ولا غور کې تکلیف ولا ور کې یو بریک الګران کو تونکو پدې بیا تاسو کو دوړو ملمنو نه ان شاء الله افټر ویری شارټ بریک جی ویلکم بیک ګران کو تونکو اونر کلینګ باندې موږ خبره کوله او ډېر د افسوس خبره ده چې یوازې دا نه
چې یو هلک او جینۍ څه غلط کار کړی بالکل بلکې که په خپله خوښه واده هم وکړي چې کوم اسلام کې دي جایز دی بیا هم نه پرېږدي وجني نو خیر anyhow جی کرن اوکې میم ښه میم تاسو نه مې تپوس کولو ډېرې داسې زموږ په معاشره کې داسې فیملیز نه جنکۍ دي سپیشلی جاګیردار فیملیز نه که نه چې هغه د یېرې خپل پرابلم نه سایکالوجست سره شیر کولی شي نه لایر سره شیر کولی شي صرف په دې یېره باندې چې دا خلک به څه وایي او دا فیملی به څه وایي نو د دې یېرې څه علاج دی ته څنګه بنده دا کنوینس کړي چې تاسو راشئ مخکې مسله راوړئ موږ ته ستاسو د سوشل میډیا او بیا ستاسو چینلز دا ډېر پازیټیو رول پلی کوي ځکه چې کور کې کومه فیمیل ناسته ده هغه انټرټیننګ او لرننګ عمده ډیوایس ده جی جی که په فون باندې وي او که په ټي وي باندې وي نو ستاسو یو زه وایم چې زما په پوینټ اف ویو باندې یو ډېر غټ ریسپانسبیلیټي ده ټو کنوے پازیټیو تھینکینګ ټو دیم صحیح صحیح ځکه چې تر کومې هغوی ته لاره نه میلاویږي هغوی به همداسې هغوی به اخته وي او بالکل او چې موږ شعور والا کسان خاموش پاتې شو او هغوی له څه اویرنس ورنکو یا هغوی ته څه لاره ونه ښایو نو بیا ما په خیال هغوی سره هم به څه حل نه بالکل وي خبر عمل ته به پاتې شي سایکالوجیست بیا سایکالوجي به خالي هغه به راستي خپل کلینک به کولاو پرېښي حالانکه ذهني علاج زه وایم جسمانی علاج نه ډیر زیات ضروری ده د ذهني سکون لپاره ایفرټ جسمانی سکون نه زیات ضروری ده بالکل ستاسو ذهن به ریلیکس شي ستاسو پورا لایف به ریلیکس شي او که لایف ستاسو آسایشو کې دی او ذهن پریشان دی او خوب نه راځي اے سی م لګېدلی دی ټي وي م پروت دی کسان هم در سره شته فیملی هم در سره شته او ذهني سکون درته نشته نو دیر از نو لایف I guess company ډېر رول پلی کوي که نه او ستاسو تعلیمي بیک ګراوند چې دی exactly دا ډېر رول پلی کوي په دې especially چې تاسو چېرته ورکینګ کوئ او ستاسو موسټ اف آورس چېرته تېرېږي هغه کمپني هغه ګیټ ټوګیدر هغې ډسکشن یا هغې نوک جوک دا ستاسو لپاره یو هیلدي انټرټینمنټ ده چې تاسو پروفیشن نه بسایډ خپل رول او که کور کې څه داسې دي نو زه خو فیمیل ته دا وایم چې خپل سورسز په خپله وکړئ لکه یو سړی دی په خپله کمره بند کړي که په میوزک خوشحالیږي نو وای ناټ بالکل که هغه په خبرو خوشحالیږي نو وای ناټ خبرو ان سنس کې ځان سره خبرې وکړئ دا فرسټریشن ځان نه وباسي فواد واده کړی دی اوس بس کېږي زما الحمدلله ډېر ښه ازدواجي زندګي روانه ده دا ګوري دا ټول نه غټه خوشحالۍ خبره هم دغه ده چې د انسان ازدواجي زندګي ښه روانه وي که نه نو هغه بهر هم واده کوي نو په دې کې د لایف پارټنر یو ډېر غټ رول دی ځکه صاحب حالانکه زما چې کوم سپاوس نو هغه لکه اپر میډل فیملی دی نو زما بیک ګراوند لکه کې لوور میډل دی بٹ شي از ود می فرام د پاست 4 ایئرز نو هغه میوچوال انډرستانډینګ شو ایون فاینانشل کرایسس راځي په انسان باندې الله تعالی چې زموږ په خوږ پیغمبر حضرت صلی الله علیه وسلم باندې سخت راوستي نو اټ مینز چې په موته به خامخ راځي بالکل خو دیټس پارت اف د پروسس دا د پروسس حصہ ده مې نو څه خپل خبرو کړه موږ د مسلو باس کوم مسلې شته هر طرف ته زموږ فوکس ډیر کم ځکه چې زه غواړم چې تاسو په دې شوز او په دې انفلوئنس پروګرام باندې په منټل هیلث سپیسیفیکلی او د مایند کار څنګه کوي د دې مسلو چې کوم حل دا ایگزیست کوي دا بالکل شته دی خو موږ ته ښکاري نه نو په دې باندې موږ د خپل سیګنیچر ورکوټ غونډې کې میشن شروع کړی دی الحمدلله ډېر ښه روان دی ډېر ښه ریسپانس میلاویږي او زه غواړم چې هغه میشن ستاسو په وجه باندې یو هیوج اډینس ته ورسي زبردست خیر سره انشاءالله وایي نور هم دا دی بس سر اصل کې زموږ لایف نه دی دا 7 ایریاز دي کیریئر یو ایریا ده فاینانشل بل ایریا ده انټلیکچوال بل ایریا ده سپیریچوال بل ایریا ده فیملی او ډېر بل ایریا ده موږ ته په دې 7 ایریاز کې خپل ګولز خپل ډریمز ډیفاین نه دي لیک اف کلیئرټي اگین رایټ دا ایکسرسایز زم په چا باندې کومه ایون هغه به پروفیشنل وي 50 ایرز به هغه ایج وي ریسپانسبل وي چې دا کله کینو ډسکشن هغه ته پته نه یاجسته نو زه ته دا هولستیکلی خپل لایف کې چې تاسو کوم کلیئرټي د کنه راولې الله تعالی انسان په قران کې الله تعالی فرمایي کنه والله سل الانسان الا ما سعى انسان لپاره هغه څه دي چې کوم لپاره هغه بالکل کوشش کوي جی جی او ډیر خلک داسې دي چې کوشش کوي خو ریزلټ ورته نه ملایوي دا غي ریزنز دي یو خو ډایرکشن کلیر نه بل مې ډیر خپل خبر وکړ چې کوم انوایرنمنت دی زما چې کوم منټور د جیم ران انګریز دی اوس وفات شوی دی
هغه ډېر ښکلی کوټ دی چې ما خپل ځان د مخامخ لګولی دی that you are the average of 5 people whom you spend most of the time with. تاسو چې کوم یې کنه کته بلینیر جوړېدل غواړئ د خپل 15 ملګري بلینیر سره کې نه پاسه کته یو ډېر ښه پروفیشن جوړېدل غواړئ خپل پروفیشن کې خپل 15 ملګري جوړ کا او نن سبا خو چونکې یوټیوب د پودکاسټ راځي تاسو غونډه کې ماشاءالله په چینل باندې خسته خسته شوګانې کیږي نو دې سره خپل ټایم سپند کې کین کې تاسو فزیکلی هغه کمپنی هغه انوایرنمنت نه ملاويږي نو مانیفیسټیشن یو ډېر ښه انډستری دا زه غواړم چې تاسو په دې باندې ان شاء الله د اډینس ته دا میسج ورسوي او موږ ته پته چې یاره د دې حل دی خو بیا موږ عمل نه کوو زموږ مایند پیټرنز جوړ شي اتوماتیک زموږ عادتونه جوړ شي هغه جوړیږي څنګه د هغې ریزنز څه دي هغه برک کېږي څنګه هغه ورکېږي څنګه دیټس ایکچولی د پاور اف مایند چې هغه انسان ته الله تعالی خپل طرف نه ډېر غټ نعمت ورکړی دی ته لږ زموږ مخامخ کیمرې کې اخر کې یو داسې میسج ورکړي ایډوایس چې کوم ینګسټرز کول غواړي څه انټرپرنورشپ کې لا سٹارټ اپس دي سو کی یو سیز د کامیابېدو دپاره جی زکي صاحب که تاسو غواړئ که تاسو ان پروفیشن ته ځئ که نه نو وختي مې هم خبره کړې وه چې پیشن نه دی پیشن از کمپلسري زما ډور کوټې سټارټ اپس دي ادوانه زما پیشن دي زکي صاحب زه سپې ناستم کار کوم سهار اذان هم پکې وشي ما ته پته ونه لګي زه نه بور کېږم په دې کار کې نو په کم کار کې چې تاسو نه بور کېږئ هغه خپل پروفیشن جوړ کړئ او ډېر ښایسته طریقې سره جوړېدی شي موږ داسې ډېر کسان لیدلي زما خپل ملګری دی محمد علي زه ځکه نوم اخلم چې ماشاءالله منټل هیلث پریکټیشنر دی اپارمۍ یو ډېر ښه کریم انسټیټیوټ دی په هغې کې جواب کوي هغه هلته خوشحاله نه دی حالانکې د لاک نه برابر دغه سیلري ده چې زه تپوس کوم چې علي ولې وایي this is not something for me نو یو ریکویسټ دا دی چې تاسو خپل پیشن آیډنټیفای کړئ او موږ په دې باندې لږ غونډه کې کار کوو که تاسو څه مسله ده چې تاسو پیشن څه دی نو وی کین هیلپ یو دیټ والنټیرلی رایټ دویمه خبره هغه پیشن پروفیشن څنګه جوړېږي هم هغه اکیکای کنسپټ د څلور پیلرز دي واټ یو لو هغه هم ستاسو پیشن کې راځي واټ د ورلډ نیډز هغه څنګه آیډنټیفای کړئ اینډ هاو یو کین ګیټ پیډ فار دیټ تاسو د هغې نه انکم څنګه جنریټ کولی شئ نو چې کله ستاسو پیشن پروفیشن جوړ شي ذکي صاحب نو بس تاسو د دنیا چې کوم دی نو ډېر حسین او ډېر بهترین ښکارېدل Thank you so much, Fawad. It was very nice having you. Thank you so much, ma'am. It was very nice having you. ډېر زیات خوند موږ دومره زر نه پرېږدو که نه یو بل سوال خبرونه بالکل تیار دي او جی we have got 10 seconds ښه جی میډم یو ورکوټې کوېسچن 10 seconds پلیز تاسو چې ښه چې نه زه ورکوم میډم دا اکثر له دا میز وختي دی خبره کوله که نه چې د کور ذمواري په زموږ سوسایټي کې ناٹ ایون ان KPK بټ آلسو ان پنجاب تھرو آؤٹ پاکستان دا یو کانسیپټ دی چې سړی چې دی هغه رزق وروړي کور ته ښځو تعلیمي لیول شاید هغه عمره نه نو دا څه فیملیز چې ټراما نه تېر شي که نه او پلار هغوی ته هر څه ورکوي لګیا دی پیسه ورکوي لګیا دی خو تعلیمي معیار سره د پلار چیک اینډ بیلنس لږ کم دی په بچو باندې نو داسې پلانانو ته یا میندو ته څه کول پکار دي لږ اویرنس نه دی پکار چې خپل بچي ونیسئ چې موږ تاسو ته د ژوند هر څه درکوو لګیا یو خو تاسو هم لږ مخکې په تعلیم کې ځان مخکې کوئ په چوپ پاتې کېدو باندې څه نه کېږي تعلیم څومره ضروري دی اولاد دپاره تعلیم دونه ضروري دی چې لکه موږ دلته نن ناست یو خپل پروفیشنل ډیزیګنیشن هغه بیس باندې جی جی ٹھیک ده بالکل زموږ دنیاوي انټریکشن اوس ډیزیګنیشن ده زما چې کم دوستان وي زما چې کم کولیګز وي یا زما چې کم زما پروفیشنل وي نو چې څه ستا لیول دی ستا تعلیم دی کم چې ستا سوسایټي کې انټروډکشن دی او ستا تعلیم دی زما اوس په خپله انټروډکشن زدا دی چې زه وکیل یم زما د زوی انټروډکشن به دا وي چې هغه به یا بیرسټر جوړیږي یا به جج یا به ډاکټري یا به بل څه نو بیس زموږ اوس تعلیمي دا زموږ معاشره اوس تعلیم بیس باندې یو بل انټروډکشن ټیک ده اوکې جی ګرانو کتونکو ډېره مننه تاسو زموږ شو کتو څه کوېسچنز دي زموږ ته فیډبیک خامخا راکوئ انشاءالله catch with you all in the next episode. Stay with us. Allah Paman.